د میډیا ملګرو د نصر الله بھائی د اقتدار بھائی د نورو ملګرو عبید بھائی ډېره مننه. ورسره زما د تنظیم اداکار ټیم ملګرو ډېره مننه. ما سره زما مینار صاحبان، طاهر عارف صاحب، نواز صاحب او فضل الهي صاحب، ما سره زموږ حسین جان قاري صاحب او زموږ بل چیرمین صاحب مجمد شاه ملګری، ورسره نور درانه خواږه مشران د علاقې سیاسي سماجي ملګرو، السلام علیکم. دا نن چې تاسو کومه راغونډه موږ کړې ده نو دا صرف او صرف د استادانو سره اظهار جدي ده. د هغوی سره چې دا کوم ظلم او بربریت په دې پېښور کې وشو، نو زه دا وایم چې دې استادانو دا موږ چې دا خبرې زده کړې دي، دا موږ چې د سټیج ته رارسېدلي یو، که هغه ولس دی، که هغه پولیس دی، که هغه اے سي دی، که ډي سي دی، که هغه ډي پي او دی، که هغه منسټر دی، که هغه وزیر اعلی دی او که هغه وزیر اعظم دی، د دې استادانو د لاسو نه موږ راغړ شوي یو. موږ چې څه زده کړه کړې نو دې استادانو موږ ته ښودلې ده. نو زه به څنګه په خپل استاد باندې لاس اوچت کړم؟ زه به څنګه په خپل استاد باندې لته وخېږم؟ دا خو داسې وایي لکه ما خپل پلار له لته ورکړه. زه هغې کسانو ته هم دا وایم چې تاسو په کوم سوچ باندې د استاد په سینه کې لته ورکړي دي، تاسو په کوم سوچ باندې استاد لاسونه خپلې مات کړي دي. اخر تاسو دا سوچ نه کوو چې دا خو زما پلاران دي، دا خو زموږ وروڼه دي، دا خو مامیران قوم دي، دوی خو د دې ملک بنیاد جوړولو کې اهم کردار دی، دا زموږ د بچو مستقبل دی. نو اول خو د دغې پرزور مزاحمت کوم په دې باندې چې دا کوم لړزیات شوی دی، دا کوم ظلم شوی دی، دا کوم وهل ټکول شوي دي، دا کومه پولیسګردي شوې ده، د دې بھرپور الفاظو باندې زه مزاحمت کوم. دویمه مطالبه زموږ چې کومه ده نو هغه دا ده چې د دې چې کوم جایز مطالبات دي زما ملګرو وویله، دا دې زر تر زره فیلفور حل کړی شي، د دوی سره په ټیبل ټاک باندې کېناستلی شي. وهل ټکول دا تشدد دا د دې حل نه دی. د دوی مشران بېګا د شپې ګیر کړي دي او هغې جیلونو ته بوتلي دي. نو مذاکرات به چا سره کوي؟ بالفور د دې دا مشران رها شي او دغې مشرانو سره د دوی مذاکرات وشي چې کوم جایز مطالبات زموږ د استادانې کرامې دي دا چې کوم دی بالفور زر تر زره چې کوم دی دا ومنلی شي. درېیمه خبره دا ده که چېرته د حکومت صوبایي حکومت په دې کې دلچسپي نه اخلي، د دې استادانو مطالبات نه منظورېږي او بیا هم دوی دا خپل ظلم او بربریت قایم کو، نو انشاءالله تعالی دا خو زموږ یو پرامن واک و، یو ورکوډ احتجاج و. بیا به مونږ چې کوم دی د تحصیل په سطح باندې به انشاءالله تعالی بھرپور احتجاجونه به کوو، به مونږ روضو به روډونه به بندو او هغې دپاره به انشاءالله پوره مونږ اواز اوچتو. نو زه د خپل طرفه د خپل پارټۍ د قومي وطن پارټۍ طرف نه د خپل ملي رهبر جناب آفتاب محمود خان چیرپاو د خپله به ذاتي خود کال کړی دی په دې کې بیا د هغې پکې خپل کوششونه کوي او موږ د استادانو سره انشاءالله شانه به شانه ولاړې ولي چې دې سټیج ته چې موږ راغلي دا د استادانو مرحوم منت دی، دا زموږ د بچو مستقبل دی. بله خبره دا کوم که چېرته استاد ذهني طور دی ټیک نه وي، دی ذهني طور برابر نه وي، دی به زما بچو ته سبق څه وښیي. هغوی دومره ټارچر کړل، هغوی ته دومره اذیت ورسوو چې ماشومانو مستقبل زموږ په داو کې شو. لهذا صوبایي حکومت ته مطالبه کوو چې بالفور دی دې ته انصاف میلو شي، کوم کسان چې دې هغه دې رها شي او د دې جایز مطالبات دې منلی شي.